د نبی علیہ السلام د مجلس هغه بل ادب ذکر کوي چې کله نبی علیہ السلام په کور کې وي نو د بهر نه چې دی نه هغه اوازونه مه کوئ نبی علیہ السلام ته چې راوځه تاسو چې دی نه هغه صبر کوئ بهر کله چې نبی علیہ السلام په خپله مرضۍ باندې هغه راوځي بهر ته تاسو چې دی نه هغه بیا خپل ضرورت پیش کوئ خپله خبره بیا وکئ نبی علیہ السلام بیا آرام کوي په نبی علیہ السلام باندې د امت د ټول امت ډیر لوی بوج و کېدای شي د نبی علیہ السلام د امت په یو کار کې هغه مشغوله وي څه مسلې وي او تاسو د بهر نه چغې وباسئ چې یا محمد اخرج علینا ای محمد صلی الله علیه وسلم مونږ طرف ته راوځه دغه اوازونه که تاسو په اپس کې یو بل ته کولی شئ خو د نبی علیہ السلام د مجلس آداب دا دي چې تاسو به نبی علیہ السلام ته داسې اواز نه کوئ کله چې نبی علیہ السلام په کور کې وي صبر وکئ بهر چې کله نبی علیہ السلام راوځي بیا چې دن نبی علیہ السلام ته خپله مسله پیش کړي شان نزول د دې آیت هغه دا دی آیتونو د بنو تمیم څه خلک راغلل نبی علیہ السلام ته د هغوی څه مسله وه نو هغه خلکو هغه انتظار ونه کو او د بهر نه چغې او اوازونه شروع کړل د ماسپښین ټایم و نبی علیہ السلام قیلوله کوله آرام یې فرمایل او د چغې وهلې یا محمد ای محمد صلی الله علیه وسلم اخرج علینا راوځه دا چغې والې د دې یو وجه خو یا دا وه چې دغه خلک بیادبه وو یا وجه دا وه چې دغه خلک د نبی علیہ السلام د آدابونه د مجلس د آدابونه خبر نه و د نبی علیہ السلام په مجلس کې چې به کوم صحابه ناسو د نبی علیہ السلام مجلس ته چې به تلل نو هغه خو خبر و د نبی علیہ السلام د مجلس نه خو کوم چې به د بهر نه خلک رالل یا به د غرونو نه راکوشو یا به د لرې نه کم خلک راغلل نو هغو خو به د نبی علیہ السلام د مجلس نه نو خبر چې د نبی علیہ السلام د مجلس څه آداب دي نو هغوی به بیا چې دی نه هغه خپل خوی کوو او بیا ادبي به چې دی نه هغه کوله نو هغه خلکو ته نبی علیہ السلام ادب خی او الله پاک هغوی ته چې دی نه د هغوی په باره کې دغه آیتونه نازل کړي یا بل یو واقعه ذکر کیږي نبی علیہ السلام یو صحابي او د هغه سره څه کسان یو سریې له یعنې غزا له هغه ولیږل کله چې دی یو علاقې کم علاقې ته نبی علیہ السلام لیږلي ولته غزا له لاړل نو د علاقې خلک چې دی نه د هغه ځای نه کم جنګ والا خلکو هغه د هغه ځای نه وتښتېدل خپل زنانه او ماشومان یې هغه پاتې کړل او کم سازو سامان هغه پاتې کړل او وتښتېدل دی چې کله وتښتېدل نو دغه صحابي چې کوم نبی علیہ السلام لیږلی و د هغه سره څه کسان وو دی ولګېدل هغه ماشومان زنانه او کم سازو سامان و دغه ټولې هغه په غنیمت کې هغه راوړو او نبی علیہ السلام ته یې پیش کړو قیدیان پکې هم وو نو دا چې کله بیا پیش ول دا د نبی علیہ السلام په قبضه کې دغه وو نو یو ورځ نبی علیہ السلام د ماسپښین په ټایم کې هغه آرام فرمایي نبی علیہ السلام د ازواج مطهراتو لپاره هغه جدا جدا کمرې هغه جوړې کړې وې نبی علیہ السلام په یو حجره کې هغه آرام فرمایو نو د دغه کم جنګجو خلک چې کم تښتېدلي وو خپل ماشومان او خلک یې هغه پرېښودلي وو هغه خلک چې دی نه هغو راغلل او فدیه یې هغه راوړله او نبی علیہ السلام ته چې دی نه هغه پیش کوله خو نبی علیہ السلام آرام فرمایو نو د دې نه صبر ونه شو دې چې کله راغلل مسجد نبوي ته ماشومان په دې مسجد نبوي کې ناست دي نو دې ماشومانو هغه جړا شروع کړه د خپل مشران چې کله ولیدل نو ماشومانو جړا شروع کړه او د خلکو نه هم صبر ونه شو نبی علیہ السلام په حجره کې آرام فرمایو نو دې لاړل او نبی علیہ السلام ته یې چغې او اوازونه شروع کړل چې راوځه زموږ دا مسله حل کړه نو نبی علیہ السلام د خوبه راپاڅېدو نبی علیہ السلام راووتلو په دغه وخت کې دا آیتونه چې دی نه هغه نازل شول نو په دغه وخت کې نبی علیہ السلام دې ته ارشاد فرمایو تاسو چې دی نه هغه فیصله زه به ستاسو یو کس و نبی علیہ السلام ته ارشاد فرمایو دا کس چې دی نه هغه ستاسو په دین باندې دی زه به فیصله درته حواله کړم چې دی ستاسو په باره کې څه فیصله کوي هغه کس چې دی نه هغه دې خلکو یې مونږ په دې باندې راضي یو هغه کس فیصله دا وکړه چې د نیمو کسانو به فدیه ورکړی شي او نیم به بغیر د فدیې نه هسې چې دی نه هغه آزاد کړی شي نبی علیہ السلام ورته ما ته منظوره ده صحیح ده هغه خلکو د نیمو کسانو فدیه ورکړه او نیم چې دی بغیر د فدیې نه هغه آزاد کړی شو نو یعنی آیات کې راځي ولو انهم صبروا حتى تخرج الیهم
کچېرې دې صبر کړی وی تر دې چې ته دې ته راوتی وې پیغمبره لکان خیر له نو دا به غوره ولې دې لپاره یعنې دا چغې نه وهلې او صبر یې کړی وی او ته راوتی وې نو په دې کې د دې خلکو خیر و والله غفور رحیم الله پاک بخونکی مهربان یعنی کم کار چې شوی دی الله پاک د هغې معافي کړې ده خو ایده لپاره داسې نه دی پکار یعنی که دې صبر کړی به دې کې خیر و مطلب دا دی د نبی علیه السلام اراده دا وه چې دغه خلک بغیر د فدیې نه پرېږدي خو چونکې دې صبر ونه کو او د دې کس فیصله وکړه نو د نیمو کسانو فدیې فیصله وشوه نو د نیمو کسانو فدیې ورکړه که دې صبر کړی د نیمو فدیې به یې نه ورکړي پرېږدي چې د نه هغه به آزاد شي خو دې صبر ونه کو نو د دغه مجلس آدابو کې دا آیتونه هغه نازل شوي ان الذین ینادونک بېشکه هغه کسان چې تا د اواز کې ای پیغمبره وی من وراء الحجرات د حجرو نه اخوا شاته اکثرهم لا یعقلون اکثر به دې کې عقل نه لري او د دې عقل دومره کار نه کوي چې د نبی علیه السلام د مجلس آداب څه دي ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي هم د دې وجې نه چې نبی علیه السلام د مجلس آداب الله پاک خولی دي چې نبی علیه السلام ته به آواز نه کوي چې کله نبی علیه السلام په حجره کې نو د دې وجې نه ابن عباس رضی الله تعالی عنه چې کله دی خو چونکې د نورو صحابو نه کشر و انتهایی نو کله چې نبی علیه السلام وفات شو ده به د دې مشرانو صحابو نه علم حاصله و چېرته په یو علاقه کې به یو صحابي و صحابه خو د نبی علیه السلام د وفات نه پس خواره شو په ټوله دنیا کې او دین اسلامي هغه خوره و نو ابن عباس رضی الله تعالی عنه به د مشرانو صحابو پسې ګرځېدو چېرته د یو صحابي سره د نبی علیه السلام حدیث موجود وي هغه به یې زده کوو نو چې یو علاقې ته به لاړو اوږد سفر به یې وکړو نو هغه علاقې کې چې به کوم صحابي و د هغه نه به یې حدیث زده کوو نو ابن عباس رضی الله تعالی عنه به داسې نه کول چې هغه صحابي ته یې دروازه ټکولې چې ته راوځه او زه ستا نه حدیث زده کوم او زه د ډېر لرې نه مسافر راغلی او زه د نبی علیه السلام د تره زوی یم د نبی علیه السلام د تره زوی ابن عباس رضی الله تعالی عنه نو داسې به ده نه کوله بلکې لا بړو اوږد سفر به یې کړو خو لا بړو هلته به د صحابي د کور مخې ته چې دی نه هغه ناست و چې کله به هغه صحابي په خپله مرضۍ باندې د کور نه راووتلو نو دی به پسې ورغی او ده به ورته ووایي ستا سره د نبی علیه السلام یو حدیث دی ما ته هغه حدیث چې دی نه هغه ووایه نو هغه صحابي مشر صحابي هغه به ورته ووایي چې ته خو د نبی علیه السلام د تره زوی یې ستا قدر خو زموږ په زړه کې انتهایي زیات دی تا موږ ته دروازه ولې نه ټکوله چې تا موږ ته خبر راکړی وی موږ به په تا پسې راوتي موږ به درته حدیث بیان کړی و هغه وایي هغه به ورته جواب ورکړو ما خو په قرآن مجید کې لیدلی دي چې د نبی علیه السلام د مجلس آداب ښیي چې نبی علیه السلام ته به آواز نه کوي چې کله په حجره کې آرام فرمایي او زه خو ستا نه د نبی علیه السلام علم حاصلوم نو څنګه چې د نبی علیه السلام د مجلس آداب دي زه بس دقه رنګې ستا د مجلس د آدابو خیال ساتم نو د استاذ ادب یې چې دی نه هغه وښودلو چې د یو استاذ نه ته د نبی علیه السلام هغه میراث زده کې د نبی علیه السلام علم زده کې نو د هغې استاذ د مجلس به دومره خیال ساتې څنګه چې د نبی علیه السلام د مجلس و نو ابن عباس رضی الله عنه څه وایي زه ستا د مجلس دومره خیال ساتم څنګه چې د نبی علیه السلام د مجلس آداب الله پاک خولی دي ځکه زه ستا نه د نبی علیه السلام علم زده کوم نو دروازه به ورته نه ټکوله اوږد اوږد سفر به وکړو دروازه به نه ټکوله نو زمونږ د دین اسلام بنیاد هغه په دقه آدابو په محبتو باندې ایښودلی شوی دی کوئی با ادب با نصیب څوک چې ادبناک وي هغه ته حصه میلاویږي بې ادب بې نصیب څوک چې بې ادبه وي هغه ته هیڅ حصه نه میلاویږي په دې شاګردانو کې اکثر داسې وي چې انتهایي تکړه وي انتهایي تیز ذهن واله وي خو هغه څه شي هغه نه الله پاک کار نه اخلي وانه اخلي اکثر ډېر کار ته هغه اکثر داسې دی صحیح بې ادبي به ده کې بعضې ټایم داسې چې تکړه هم ادب پکې هم الله پاک دې لوی کار واخلي خو یو داسې شاګرد چې د هغه ذهن کمزوری خو د استاذ انتهایي آداب و خیال ساتي نو الله پاک د ده د ذهن ته نه ګوري د ده د ادب ته ګوري الله پاک دې لوی کار واخلي آینده وخت کې نو اصل څیز څه دی هغه ادب دی د دین اسلام بنیاد په ادب باندې هغه ایښودلی شوی دی